الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدی للمتقین. کم تقسیم چې مونږ کړو د سورنګا د باب د توحید چې کتاب د توحید او د مشرانو تقسیم خدا او چې غیب ویل په هر حصہ کې سلور بابونه دي. دا اصل کې ځان په دې پویول پکار دي چې دا خلاصې بیانول دا محض د قرآن مجید د فهم دپاره دی. په دې وجه دی کې څه اختلاف چې راشي نو هغه اختلاف داسې نه دی چې قرآن کې اختلاف دی، هغه د فهم یو خبره ده. چا یو سوچ کړی دی چا بل سوچ کړی دی. زما په نزد د ټول نه ښه خلاصه د مولانا لاهوري رحمه الله په دې لحاظ چې هغه هر رکوع بس یو باب ګڼلی دی او خلک یې جھنجھٹ نه خلاص کړی دی. مبارک د هر چا خپل خپل یو انداز وي، اصطلاح وي او په دې کې څه پابندی نشته شرعاً. مونږ ویلو چې دا لومبنی حصه کوم چې یا ایها الناس اعبدوا پورې ده نو دې ته مونږ باب نه وی بلکې ته مونږ تمهید وی، او بیا لومبنی حصه کې مونږ درې بابونه ویل. همدغه شان خبره مونږ د صورت آخري حصه کې کوو چې هلته هم بابونه درې وي او آخري چې کوم باب زمونږ مشران استادان بیانوي نو هغې ته مونږ تتمه وایو. دا نیلوي رحمه الله انداز دی. دی کې نور څه فایده نشته دی ما سوا د دې نه چې دا انداز د دې کتابي شي. یعنې دې لحاظ سره د قرآن مجید دا انداز دا خلاصه چې مونږ ویله دا کتابي انداز چې نور فهم هم هغه دی کم چالته کې. زه خپله چې قرآن مجید شروع کړی دی ما یا پړاوم نو دې انداز سره پړاولو کې یو اضافه ده. هغه اضافه دا ده چې تاسو د رمضان نه مخکې تر کومې پورې ویلیو نو په کې مونږ د باطلو فرقو سے استدلالاتو تذکره نه وکړې. دې کې طریقه دا ده چې کله زموږ یو باب ختم شي یا فصل ختم شي یا یو حصہ ختم شي نو هغې پسې بیا مونږ د فرقو باطله د استدلالاتو جایزه اخلو. دا ضروری په دې باندې ده چې د قرآن مجید نه بازی چې اطفال جوړ نشي، دا باډي ونه شي. قرآن مجید محکم کتاب دی، د شرک او د بدعات او د رد دپاره دی، د عقیدې د سمولو دپاره دی، د اخلاقو د سمولو دپاره دی. که ده کې داسې تعلیمات بالفرض راشي چې هغه د قرآن مجید آپس کې نصوص سره تصادم راشي نه بیا دا د الله کلام نه. نو دې دپاره د فرقواریت نه د بچ کېدو دپاره مونږ نوم نه اخلو، دې کې تحریر کې و نوم نه وي. او دا ډېره حده پورې ما لیکلم دی انشاءالله دا دوه صورتونه د دې چې پوره شي سورة البقره او سورة آل عمران غالبا دا اوس 1200 پیجز ته ورسي د سلک الدرر سایز کتاب. نو دا هم کافي دی په دې لحاظ سره په دې نمت باندې یو آئیډیا دا ملګرو ته دا ښیو چې که تاسو دغه شانتې عمل وکړئ نو شاید چې دې کې ډېره زیاته فایده کې بهتري وي به دې کې. خو دا استدلالات وغیره د دې مقصد څه مناظرانه ذهن جوړول نه دي بلکې قرآن فهمی ده چې سړی په دې خبره باندې پوه شي چې د کم ځای نه چا کم استدلال کړی دی او د هغې استدلال لپاره جواب سره دې کې وا پوره د انصاف نه کار اخیستل پکاري. کما فتوا بازی یا مناظرانه لهجه چې زموږ د خلقو ده دا درست نه ده. پکار دی چې مونږ د بل چا خبره م اورو، د هغه دلیل هم اورو، هغې نه وروسته بیا که پای کې د قبلولو څه وي چې قبول کړو، او که نه د قبلولو څه نه وي بلکې هغه غلط وي باطل وي نو چې مونږ د هغې صحیح طریقې سره جواب وکړو. په دې طریقه مونږ څه خدمت د دین وکړی شو. او که نه محض اختلاف برای اختلافي، بحث برای بحث وي
د دې نتیجه هیڅ نشته رہے ما سوا د هغې افراتفری نه کم سره چې موږ مخ شوي وو. د دې بحثونو دغه مطلب نه دی دې کې چې زه صاحب نو اکثر به انشاءالله العزیز د اسلافو نه متقدمین مفسرین انشاءالله د هغې نه به نقل وي هغه څیزونه په هغې کې به دا څه شی نه وي چې هغه یا بې دلیله یا څه بې بنیاده وي یا هغه داسې وي چې محض د جذباتو پرو کې موږ بېدلو یو موږ یو رایې پیش کړي. نو دا یو دعوت دی کولو ملګرو ته چې تاسو هم په دې نمت باندې کار زده کول هم وکړئ او که چاله ورځي نو کار په دې نمت باندې وکړئ. لومبنی سوال په دې باب کې چې دی هغه د حروف مقطعات نه یو استدلال دی. هغه استدلال عربي کتابونو کې هم شته دی، تفسیر روح المانی وغیرہ کې شته دی او زه کوشش کوم چې تاسو ته کم شی چې سار ما کتلی دی ستاسو علم کې هغه راولم چې زه څه ویل غواړم او دا دنیا د خپلو نظریاتو د ثابتولو دپاره څه نه کوي. نو بهرکیف دا حروف مقطعات باندې علمی بحث موږ مخکې کړی دی خو ته صرف دا یو ویډیو دی مختصر دا واوره چې تا ته اندازه وشي چې دې بحث ضرورت ولري. لا أن تركبوا جملة وتسقطوا منها حرف أو تضيفوا حرف بنفس هذه الحروف 14 ألف لام ميم صاد راء كاف هاء ياء عين طاء سين حاء قاف نون. دا حروف مقطعات دو خلل فصيحة وبتمام البلاغة مثل هذه الجملة صراط علي حق نمسكه. يمكن أن يقال علي صراط حق نمسكه لكنني أرجح التركيبة الأولى لأنها الأقرب إلى السياق القرآني الذي مر علينا في سورة الحجر. السياق الذي مر علينا في سورة الحجر قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان الذين يذهبون في هذا الطريق. نفس المضمون صراط علي حق نمسكه اهدنا الصراط المستقيم. كل شيء تلاحظون يذهب باتجاه علي. دا سه د سره تسلسل کې یو دوه نور ویډیوګان ما کاپي کړی دي. د دې سړي مقصد دا دی چې صراط علی حق نمسکه دا خو د وینا دا خو نن ما کړی دی او دا دی په کتابونو کې هم لیکلی ده کوم چې د خاص فرقې کتابونه دي. مقبول احمد دا هم دغه فیلډ سړی دی او دې کتاب کې د تفسیر خو دلته لیکي او دې کې هوامش ډېري نو دې چې کوم حوالې په صفحه باندې راشي نه خو راشي او باقي بیا د ضمیمه کې لګوي. دې ضمیمه کې د صفحه 727 کې یو جمله لیکي هغه دا چې صراط علی حق نمسکه دې لپاره څه لیکي دی وایي که د حرفونو لمونږه ترتیب ورکو دا کم چې مقطعات دي نو د دې نه به جوړ شي 87,42,91,200 یعنې دومره دې تفسیر کېدی شي. دې ته غلو وایي دا غلو ده محض او دا غلو د سیدنا علی په باره کې هم خلک کوي. فضائل قرآن باندې چې کوم کتابونه لیکي خلک نه پوهې کې دا لیکلي اکثر و بیشتر چې که زه وغواړم نو د 200 اوښانو برابر به زه د سورې بقره تفسیر ولیکم. دا ډېر عام خبره ده. دغلته تفسیر المفسرون پروت دی بیا راواله وګورئ چې دې خبرې څه حیثیت دی. آیا واقعي د سورة البقره تفسیر دومره کېدی شي؟ دا ممکن نه دی.
دې ته غلو وایي، دا غلو ده. خو دا غلوګانې کوي دا خلک، بې شمېره غلوګانې کړي ده. خو نږدې راشه، تنګ نن گزارو. मगर ऐसी बामान इबारत जिससे नुक्ता लतीफ़ पैदा हो और हक़ का नूर हवेदा हो, यही है सिरात अली हक़्क़ुन नुमसिकुहु, मानेदारा च अली का रास्ता बरहक़ है जिसकी हम पैरवी करते हैं. दा 727 सफ़ा के दा आगे इबारत लिखे दे कम चतासु वीडियो वौरद आगा सड़ी इस्तदलाल सूरतुल हिजर दा आयत 41 न करे. आया सूरतुल हिजर के दास आयत करी मश्तर है हाज़ा सिरातुन अलीय्यन मुस्तक़ीम. कुरान मजीद के दास आयत स्तर है दावी दा तहरीफ न गई या दा बरसर या माने जो कर दा वीडियो दा सार से लग गया दा सिरात अलीय्यन हक़्क़ुन नुमसिकुहु मा कतल चरा नवे खलक पदी सोई چې ما حق اولی کا نور بګې په خپل راغی. دا دومره عام دی دا که تاسو خپل ګوګل کې دا سرچ کې چې صراط علی حق نمسکوه ورپسې په خپل راشي دا ویډیو بلومبې راځي پای باندې. دا د قرآن تحریف نه هم شرمیږي نه. دغه ځان له یو سوال لې چې قرآن مجید دا فرمایي چې هذا صراط علی مستقیم څه معنا ده؟ زمونږ خلک وایي دا مشکلات القرآن نه دی که نه، مشکلات القرآن نه دی. خو کاش چې مونږ کتابونه ګورو. ابن قیم رحمه الله الفوائد کې لیکلي دي چې دا علیه بمانه اله دی. هذا صراط تصل الیه مستقیم. دا قرآن چې کوم دی یا دا کومه خبره چې مونږ تاسو روکړه نو دا یو داسې خبره ده چې دا بتا مونږ ته راورسي. دا نه غلط دیکھے سے اشکال نشته دی. اشکال راشي د ناسمجھه نه. نوار کیف دا استدلال مخکنو خلقم کو دا دی کتاب کې لیکلې دا ویډیو هم ستامخ کړي چې خلق کوي دا قسم خبره د دین آگاهی ضروری په دی باندې دا چې دا فتنه را عام شي. دا مونږ اهل سنت والجماعت دا کارو مکو چې مونږ سیدنا علی یو خاص فرقې ته برخوت دا زیاته وشو. دا سي خلق را پیدا شو چې هغې د سیدنا علی مرتبه دومره وغورځوله چې ناسبیت ته ورسېده. او دا افراط و تفرید د دې منځ کې وجن ته رول پکاري. سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ خلیفہ راشد دی. داغه په باره کې ګستاخی کول یا داغه په شان کې دا ویل چې هیڅ فضیلت نه ثابت ته دې جنجټ نه روزه. مونږ ټولو لا الله له جواب ورکول دي. چا مشر له مونږ جواب نه ورکو. د انصاف لار بنه پریدو، د انصاف دامن بنه پریدو. حقیقت حقیقتی او باطل باطلی. دا اصل کې هغه کم نص حکیم قاطع له سر تاسو کې جمله یادای دا هغه الفاظ عدل بدل کړي دي او دا غې نه جوړ کړي دي. صراط علی حق نمسک. اوس کدینه تاسو کو چې د علی کوم لاړ دا چې تاسو نیولې څه مطلب شه دا خو محمل خبر ده. سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تقسیم او په تعلیم باندې راضی او کنه راضی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل آخري دور کې و د دنیا نه رخصتېدون کې و ناغه د امامت صغرا د پاره څوک مستحق ګڼلو. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. او دا دلیل دی چې کم سړی امامت صغرا د پاره مستحق دی ناغه د امامت کبرا د پاره مستحق دی. اهل سنت په دې باب کې استدلال لغه ده. دغه کنزلی نشته ده. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حکومت پر زبردستی نه دی اغسته بلکہ صحیح طریقے سره درست طریقے سره اغي حکومت سنبھال کړی دی. سیدنا علی داغه بیعت کړی دی. سیدنا عمر سیدنا عثمان په خپل خپل لور کې سیدنا علی د یو رعایا په تور الته کې پاتې شوی دی.
که بالفرض دا خلفای ثلاثه غاصبین وو نو پکار دا و چې د سیدنا علی نه کم سے کم یو لفظ خوراشي کنه چرته چې تاسو غصب کړل نو دې کې څه د لګي لپټي خبرې ضرورت نشته چې موږ د خامخا ګول مول خبرو وکړو که سیدنا علی سره مطالبه کړي دغه شانته نه دی وکړي شي و دې خودلی شي چې سیدنا علی فلان کې ځای کې دا سه مطالبه کړي دا لیکن هغه د خلافت لپاره سو خبر نه راغلی ته دې اشاره دغه ترا چې سیدنا علی هغه خلیفہ بلا فصل له دا خو دروغ دي دا خو د اجماع صحابه خلاف شو صحابه کرام په دې مجتمع دي چې خلیفہ بلا فصل وا سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خرازو دغه خبره ده دا کوم چې دی کوي چې صراط علی حق نمسکه دا شرعي دلیل نه ده په شرعي دلایل وتا سو پويږي چې قرآن وی هغه سنت وی هغه اجماع د امت وی او د مجتهد هغه قیاس چې د اصول ثلاثه نه مستنبط دي دا صراط علی حق نمسکه دا یو لطیفه دا وکنه دا سه استدلال له دا ذوقی خبره ته ذوقی خبره نه مسلک یا مذهب نه جوړي دا غلطه دا دلیل نه ده که خامخا یو سړی دا وی چهره دغه شان کار دی نو تفسیر روح المانی کې د آیت کریمه لاندې لیکلي دي 329 330 دو صفحات ہو گئی چې دا څه دلیل نه دی که مونږه دکا الفاظ هیر پیرو کو پدې کې نو دینه به جوړ شي طرق سمعک النصیحه طرق وغ نصیحت ته تکېږه طرق تویر قاف طرق سمعک النصیحه خیر ولټوا نو خیر دای چې صحابه کرام ټول زمونږ د پاره د راهنمایي وردي اټول د اسمان هدایت ستوري دي لہذا پې کې وا چاته دوال مدل ویل پخپلا سړې دلال درسي د جملې دا مطلب دی طرق سمعک النصیحه او بل جواب سید علوسی رحمہ اللہ دا لیکل دے چې صح طریقہ کا مع سنت صح طریقہ کا مع سنہ د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے سراخ پلا طریقہ داغے برابر کا اشارہ دستا دیتے اشارہ دا چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ نامزد د امامت صغرا د پاره مقرر کړی دی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو د سنت مقصد داري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د امامت صغرا د پاره راضي دی لہذا هغه د امامت کبرا د پاره هم راضي دی دا خو د خبرې جواب شو خو هغې چې کوم تحریف کړی دی ناز ستا مخې له راغی دا یوټیوب باندې پروت دی دا څوک لرې کوي نه دا ځان سره محفوظ کړئ چې هغه څه وایي تاسو اورېدل څه کسان خو نه وي راغلل پکې دې هم چې دا څه خبره دی بیا کوي که نو دې موري چې دا څه خبره ده چې مونږ بیا وکړله دا اصل کې هغه استدلال له کم چې دا خلک د دې لپاره کوي چې ګنې سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ دا خلیفہ اولو او ګنې سیدنا ابوبکر صدیق د حکومت په زبردست باندې اغستره دا غیر لپاره دی تحریف کی آیت کریمه کې لا أن تركبوا جملة وتسقطوا منها حرف أو تضيفوا حرف بنفس هذه الحروف 14 ألف لام ميم صاد راء كاف هاء ياء عين طاء سين حاء قاف نون ركبوا جملة فصيحة وبتمام البلاغة مثل هذه الجملة صراط علي حق نمسكه دا هو خبره كما چې ما وکړه ممكن أن يقال علي صراط حق نمسكه لكنني أرجح التركيبة الأولى لأنها الأقرب إلى السياق القرآني الذي مر علينا قرآن کې دې دلیل دې خبره هغه خیتا تا د سورۃ الحجر آیت خی السياق الذي مر علينا في سورة الحجر
قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان الذين يذهبون في هذا الطريق. نفس المضمون، صراط علي حق نمسكه صراط علی اهدنا الصراط المستقيم. دا تحریف د قرآن مجید شيء کې تلاحظون دا قرآن کې تحریف ته لګیا دی خلک کوي دغه دی او افسوس ورشي سره الله چې ډېر خلک دا کوشش کوي چې دی د تحریف قائل نه دي. قرآن کې آیت نشته سره دا قرات نشته په دې کې نو بار کیف دا غړو منه استدلال و دې ډلې دیتا چې تاسو لیکئ نو سوال او جواب ورته لیکئ نوم لیکئ د دې لپاره چې کتاب باندې پابندیم نه لګي او دې لپاره چې تاسو فرقه پرستو نه وای. سوال او جواب دا سوال او جواب انداز ته. دویم سوال ذالک الکتاب لا ریب فیه باندې او دا سوال هغه خلک چې هغه د حدیث د حجیت خلاف دي. حدیث حجت نه غني. دا د غلام احمد پرویز کتاب د لغات القرآن هغه دریم جلد دی او په دې کتاب کې د دې دا صفحات چونکه مسلسل دي نو 1414 صفحه کې د عبارت لیکي. تاسو تمالو د عبارت لیکي او خود دې فوټو ځان سره اخلي چې زور زیر کوم مثلا نه 14 صفحه باندې د یو عبارت لیکي او دا غي عبارت مقصد دا دی چې په احادیثو کې د تدوین قرآن کم ذکر دی چې قرآن مجید بسنګ راته تاسو اصولو کې ویلي ما بار بار پوښتلې په ایوان چې څومره براته رسول الله صلی الله علیه وسلم باول زوتو حفظ به کو هغه نرستو به حفاظ رو غختل نو غیب هم حفظ کا نبی به کتاب د وحی رو غختل نو غیب هم لیکل دومره وا چې هغه زمانه کې کاغذ نو په دې وجہ قرآن مدون وو اگر آئے غلط را مونږ ثابتو مغا چې د خلکو خیال لای چې کنه سیدنا عثمان ذو النورین قرآن جمع کړل نه قرآن هغه نه جمع کړل قرآن رسول الله صلی الله علیه وسلم جمع کړل. جمع قرآن باندې چې کوم کتابونه لیکيږي هغه داغه نظریه رد کی کم چې نسبت کی سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنہ ته. حال لای چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کما جبا دا نابنیادی تدوین دی او د سیدنا ابوبکر صدیق په زمانه کې چې کم دا ناغه یو کاغذ کې لیکل او سیدنا عثمان په دور کې چې دا نا په یو قرائت جمع کول. په دې تفصیل لا خلق نه پوي عام چې څومره خلق مونږه تدوین قرآن وایو ناغي وی چې سب سے پہلے سیدنا عثمان جامع قرآن ته مدانور خلق وسروم په دغه جنگ کوي مونږ په دغه جنگ نه کوو. البرهان زمونږه په دې موجوده ورثه کې هغه بنیادی کتاب دی چې هغه دا مسله ټول نمخ کې چیړل ده او دا تقسیم هغه لیکل دی ځان نه لیکل خو کوم خلک چې هغه مربوط طریقې سره کار کول غواړي ناغیله پکار دی چې هغه برهان نه شروع کړي. امام زرکشی رحمه الله تفصیلات داغي کړی دي چونکه دا تفصیل حدیث کې لیکل دی چې دا مختلف ټکړو باندې د کاغذ د کپڑے ټکڑے بوي اډو کې وو پانه بوي د شانه سورته د ولي اډو کې وو بل فرض یا وجرته غټ چټانو په ویلي کلو دا تفصیل حدیث کرا دیګه تو صحیح بخاری حدیث کرے تو دیو جنا منکرین حدیث د دې نه انکار کوي. سوئی اس سے ظاہر ہے کہ جب قرآن کریم نے اپنے آپ کو کتاب ان کہا ہے کتاب اصل کے آغسیست ہوئی چاہے جمع کلیش تو قرآن کریم منتشر اوراق یا کھجوروں کے پتوں یا ہڈیوں کے ٹکڑوں پر بکھرا ہوا نہیں تھا بلکہ ایک مجموعہ کی شکل میں مرتب مدون تھا. منتشر حالت میں سے کتاب کہا ہی نہیں جا سکتا تھا. دادا پرویز صاحب عبارت ہے سوال لای چې تاسو را په دې خپل دعوه باندې څه تاریخي دلیل شته دغه سخته ضرورت نشته تاریخي دلیل پېښ مونږه چې سوایو هغه حدیث ته مونږه حدیث ته تاریخ نه اعلی غنو تا زموږ د ایمان ہے سره
تاته چې کومه خبره کې نو آیا په دې تاسو سره دلیل شته دی؟ هیڅ دلیل نشته. ما سیوا د هغه څیز نه کم چې دی د لغت نه استدلال کوي چې کتاب څه ته وایي، هغه څیز ته وایي چې هغه جمع کړي شوي. نو دا بیا هر څیز ته کتاب وایي. نو عرب چې څه ته کتاب وایي نه، خو زه دې لایو پروګرام کې نشم کولی، پیسې ډېر کچخ ښکاري. لغوي لحاظ سره د کتاب غڼې معنی دي. تاج العروض حوالې سره داسې غپ لګوی دی. تاج العروض ته هلته پروت دی 100 جلد کې 56-57 صفحه کې چې هغه څه لیکي دی ظالم په هغې ټول خیانت کړی، هغه هر څه پرېښي دي. دا د دې استدلال دی، یعنې دې حدیث ته داسې خلک لګیا دی، دې حدیث ته تاریخ حیثیت هم نه ورکوي. بیا هم خلک وایي چې نه جي دا د حدیث منکر نه دي. ولې نه دي منکر؟ د اجماع امت منکر دی، د حدیث منکر دی، اور حدیث لا تاریخ حیثیت نہ اور گئی. دلیل سر دلیل دار ہے کہ تفسیر المنار میں ہے کہ کتابن بمانے مکتوبن ہے. ډېر ښه استدلال کوي او د ښه ځای نه کوي. د دې خلکو منځ کې یو لینک دی، دین یېرېږه ما د خلکو نه. بعضې خبرې هغه مصلحت د وجې خلک نه کوي، زه هغه مصلحت خیال نه ساتم چې تا ته معلومه شي چې دا منکرین حدیث کم ځای دي. دا یوازې دلته نه دي، دا سید رشید رضا، جمال الدین افغانی، نور دا د دې شاګردان عبده وغیرہ، دا ټول دې زمره کې دي. دا ټول لکه تمنا وادي په شان خلک دي. د دغه خلکو یو مهنت دی، هغه مهنت به اقرار کول پکاري. دغه هغه دا چې کوم جمود په دې علاقو کې د قرآن مجید خلاف ہو، دغه شان جمود په مصر کې او په هغه علاقو کې د قرآن مجید خلاف هم موجود. نو سید رشید رضا یا عبده وغیرہ هغه جمود مات کړی دی. نور دا منکرین حدیث دي. دا زمونږ علماو ته دا اندازه نشته دی. تفسیر منار ډېرو خلکو سره وي، خو زما خیال نه چا لګوتې وړو دي. تفسیر منار چې کوم حواله ده ورکړې ده، د ما سره شته منار دغلته کې دا تفسیر المنار دی، ستا مخې ته پروت دی. دا کوم دی چې خالی کتاب دی، دې سره دا یو جلد راو بس، دا 1 نمبر جلد راو بس. تفسیر منار دی، دا ورته حواله نه لیکي، دا ورته حواله خیم. دا صفحه 112 جلد اول کې خو دې چې سویلی دي د دې نه استدلال اوس کارې دارت دی لګي چې الکتاب بمعنى المکتوب وهو اسم جنس لما يكتب والمراد بالکتاب هذه الرقوم والنقوش ذات المعانی والاشارة تفید التعیین الشخصی او النوعی. دا خو د عبارت ده، لیکن د دې نه آیا دا خبره معلومیږي کومه چې دی لیکي کیسے لیکي؟ تفسیر منار کیسے لیکلی دی؟ دغه عبارت ده. دغه عبارت نه مطلب هغه داخلي چې کتاب بمانه مکتوب، او مکتوب نه مراد هغه نقوش دي، هغه الفاظ دي کوم چې مونږه لیکو. یعنی هذا ذالک الکتاب لا ریب فیه، ذالک مکتوب لا ریب فیه، کتاب بمانه مکتوب. داغه دا عبارت خلاصہ دادا خودے سے لکھی، یہ اسم جنس ہے ان چیزوں کے لیے جو لکھی جائے. اور ذالک الکتاب سے اشارہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ نے صرف قرآن کریم ہی لکھنے کا حکم فرمایا تھا. حوالے ورکڑے پر تفسیر منار، دا تفسیر منار دے کہ دغه جمله پکې چاو خو لکم چې دی لګي زواغه نه نام ورکم. دا دوکا ورګی دا سي خلق لا هغه خدا نه دی ویلي چې ته انکار د حدیثو کا او دا وای دلته کې دې کې دا عبارت نشته نه دا کم چې دی لګي. دا زمونږ چې دا ذهن جوړ شوی دی چې هر یو سیز چې کم دی دا ګوره پخپله ګوره هغې وجه هم نه کړه. دا عبارت ته تاسو وګورئ، دا کته کې تاسو دا عبارت معلوم کو. وليس المراد هنا نوع من انواع الكتب بل المراد كتاب معروف معهود للنبي صلی الله علیه وسلم بوصفه. دا کې عبارت نه ده، لیکن دا جمله نه لیکل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف د قرآن لیکلو حکم کړی دی، په الفاظ دیگر د حدیث د لیکلو نه منع کړی دا.
دا یو خبره به ځان پوهه کې زموږ والد صاحب دی الله وبخي هغه موږ ته ویل که تا ته څوک وایي چې سپي درنه غوږ تښتولی ناول په خپل غوږ لاس ووهه جذباتو کې به نه راځي چې او دا خو ډېر لوی کافر دی ګور دی داسې لیکلي وي دا وګورئ په خپلو سترګو وګورئ چې واقعي لیکلي دي ما تره دې خلکو ذهنیت وښو تفسیر منار والا دي دغه شان خلک لیکن دلته د دا جملې نه یې لیکلي دا یې په ده دروغ ویلي دي او که بالفرض د ده مطلب هم دغه وي څه چې وایي دی نو د هغې نه انشاءالله جواب خیم دا تا موږ مخکې هم کړی دی بیا هم وہ دے وہی مکتوب صورت میں صرف قرآن کریم ہی موجود تھا جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے دا 1414 صفحہ باندې یو عبارت تے بیا 14 15 14 16 باندې غدوی عبارت تے کم جمع ہوئے تو دے جملے مطلب دارے دے ثابت اللہ غواړي چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمایلی دی چې لا تکتبوا عنی غیر القرآن ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحه لا تکتبو عنی غیر القرآن ما نه صرف قرآن لیکے بل سرا نه لیکے او چاچی لیکلے دے دا قرآن نے علاوہ نہ دے مٹاو کی دا حدیث تے اللہ فضل لے ما معرفت علم حدیث دیر مخ کی چاپ شوئے دیر بخوا او دا استدلال چار نه کړي کم چې دماغ کړل هغه دا چې دینه ما تاسو کې دا حدیث ته راته چې سوې لا تکتبوا عنی غیر القرآن حدیث ته او ته حدیث قابل استدلال نہیں کر تو خو حدیث قابل استدلال نہیں چې دا حدیث ته نستاره لپاره څنګه قابل استدلال شي ته سوال کې داغي جواب پروت ده سوال کې دنه داغي جواب پروت ہے معرفت علوم الحدیث تاسو وګورئ لومبنه جواب ماره دالی کله چې یہ بھی تو حدیث لا تکتبو عنی غیر القرآن دا هم حدیث ته چې کله حدیث نه په حدیث باندې ته د نورو احادیثو نه څنګه انکار کوي ته حدیث قابل استدلال نه ته نور ډېر جوابونه کړي شوي دي متقدمینو ډېر جوابونه کړي دي هغه تاسو معرفت علوم الحدیث کې کته شي حکم چې علمی جوابونه دي ډېر ښه نو یو هغه امام خطابی رحمه الله لیکل دی معالم السنن کې سنن نبی داود باندې معالم السنن لګېدل دی دا جز رابع دی او صفحه 61 څلورم جل صفحه 61 کم ځای کې چې دا حدیث لیکي امام ابو داود رحمه الله او دا غي لاندې امام خطابی رحمه الله دا لیکلی دی چې انما نهى ان يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة رسول الله صلی الله علیه وسلم من عدد نه کړی وا چې قرآن مجید سره د حدیث ولیکل شي مسلمانان نوی د علم ادب لیکل د ډېر ټولو سوزونو ناغي ناشنا او بیچارهګان نه مسلمانان دي هغه بس پوېږي په دی باندې چې دغه قرآن کم دی دغه حدیث کم دی او د منع دغه مطلب نه دی د منع مطلب دا دی چې نهى ان یکتب الحدیث مع القرآن فی صحیفة واحدہ دا دې لپاره چې دا خلط ملط نشي پلستون کی باندې ویشتبه علی القاری فاما یکون نفس الکتاب محظورا وتقید العلم بالخط منهیا عنه فلا که چا مطلب دای چې نه مطلقاً تحدیث او د لیکلو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دا نو بیا دا مراد نشي کېدی دا غي وجه دارا چې د کم صحابین دا حدیث نقل لې هغه صحابي هم د حدیث جامع لیکون کړي سیدنا عبدالله بن عمر بن العاص هغه په خپل د حدیث جمع کون کړي او د بعض آراء مطابق د سیدنا عبدالله بن عمر بن العاص روایتونه د نورو نډیر دي سیدنا ابو هريره قول شته چې دا غي روایتونه ما نډیر دي ولې ډیر دي په دې وجه ډیر دي چې کان یكتب ولا اكتب اب لیکل کول او ما لیکل نه کول خدا علمی جواب امام خطابی رحمت الله تعالی علیہ کړه ډیر نفیس جواب دی او داغه حدیث بابن فی کتاب العلم کې بابن فی کتاب العلم څه مطلب هغه باب چې پای کې د علم د کتابت ذکر دی فی کتابت العلم
او دی لیکي دا حدیث لاندې کم کې چې عبدالله بن عمر فرمایي چې ما ود رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هر څه لیکل نو بای صحابه کرامو زمن کړم چې ملیکا دغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو بشر دی او دی داسې کله غصه کی کله په خفګان کی کله په خوشاله کی نو ټول خبرې یو برابر نه نو ما خپل لاس بند کړ سرو دې پسې ما ته قتل مان لیکل ما وجه خلن ما ته فرمایل خپل جبه مبارکه ته اشاره وکړه چې دینه د غصې په حال کې او د نه غصې په حال کې ما سیوا د حق نه بل سنوزي لہذا تلیکل کوا زمونږ مخکنو علما کرامو د دې حدیث مطلب دا نه دی لیکلی چې دې کې د حدیث نه منع ده د لیکلو نه بلکې دې کې مقصد دا چې قرآن او حدیث خلط ملط کوي هم او دا ادب دی ننم پکارداری چې سړی د قرآن او حدیث خلط ملط نه لیکي ګډوډ نه لیکي فوټ نوټ دی لیکي هغې لپاره د هامش ساتي فاصله دی ساتي چې ته خامخا ګډوډ لیکي سړی ناپوهي حافظه بربادوي سبا به ورته مسله جوړېږي یو جواب چې کوم دی هغه متاخرینو کې حافظ ذهبي رحمه الله کړی دی اسې نورو خلکو هم کړی دی تاسو دې لپاره معرفت علوم حدیث هم کتی شئ او حجیت حدیث سره متعلق نور کتابونه هم دی لیکي د سیدنا عبدالله بن عمر په باره کې سیر اعلام النبلاء جلد 3 صفحه 80-81 وكتب الكثير بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وترخيصه له في الكتابة بعد كراهيته للصحابة أن يكتبوا عنه سوى القرآن وسوغ ذلك صلى الله عليه وسلم عبدالله بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما د رسول الله په اذن او داغه پر رخصت ډیر شی احادیث لیکل سره دینا چې صحابه کرامو د پاره منع کړی ودا چې قرآن نه سوا دی بل سولیږي نو بیا سوی ثم انعقد الاجماع بعد اختلاف الصحابة على الجواز والاستحباب للتقييد العلم بالكتابة بیا اجماع در صحابه کرامو په دې مسله باندې چې احادیث ته ولیکل شي دا مستحب دي ولې د دې لپاره چې علم مقید کړی شي علم که سړی آزاد پری دی نو د انسان د حافظه هیڅ اعتبار نشته والظاهر ان النهي كان اولا لتتوفر هممهم على القرآن وحده ظاهر دارا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم نهي کړی وا چې قرآن نه سوا بل سملی کې ته دې مقصد صرف دا چې خلق قرآن ته متوجه کی اول صرف قرآن زوج شي وليمتاز القرآن بالكتابة عما سواه من السنن النبوية او دې لپاره چې قرآن ممتاز شي د لیکلو د سنن نبویه نه یعنی دې ممارست راشي تجربه راشي چې قرآن څنګه لیکلی او حدیث څنګه لیکلی فیومن اللبس دې فائدہ بدای چې امن براشي د التباس نه فلما زال المحظور واللبس کله صحابه کرام ناغ محظور کم نه چې یره کېدلا چې اسنا دي ګډوډونه لیکي التباس رانشي ووضح ان القرآن لا يشتبه بكلام الناس اذن في كتابة العلم چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم پوه شو چې زما ملګرو قرآن او حدیث کې فرق معلوم کو او پوه شو په دې چې قرآن سي او حدیث صحیح نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړه د حدیث ته لیکلو دوباره کې استدلال د دې د سشي نو د کتاب لفظ نو په دې ډېر بحثونه کې دي شي او د کتاب د لفظ نه دا استدلال کوي دا ټول یو ځای جمع په حدیثي طور نه تاریخي طور دا ثابت پس شي باندې لګلو سشي او خیدا د سیدنا ابوبکر صدیق د دور نمخ کې ته کاغذ وجود خو دنیا کې بیا خبرو د کتاب د لفظ نه دا استدلال غلط دی دغه کتاب داخل لغوي طور ته هر هغه لفظ خي هغه ځای کم ځای کې چې دا روټ استعمال شوی دی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سمانه وګیل دی ته کتاب معنا خو یوازې دغه نه ده او چې کله سړی دا معنی کوي دا غیر لپاره به د خارج نه دلیل پیش کوي
ته چې یو معنی ترجیح ورکړې نو باید چې تا سره په هغې دلیل موجود وي. دا خو هسې یو خبره ده، یو سړی وي زه نه منم یو سړی نه مني په هغه باندې څوک منوي. نو بهر کې دا دویم استدلال و. تا ته به د انکار حدیث ته فتنې هم پته وي، جوابونه به هم خبرې، لیکن دې نه به نه خبر چې دا دی په کم ځای کې لیکلی دی. د دې نه مقصد هغه آګاهي ده، بیداري ده چې دا دې سړي په لغات القرآن کې د کتاب لفظ د کتبه د لاندې لیکلی دی. ته دې وجه نه د دې نه آګاهي دا ضروري ده. استدلال هم ته خبر شوې، جواب هم ته زده کو. کم حدیث نه چې استدلال کړی هغه حدیث واقعي صحیح حدیث دی، لیکن دا هغه مطلب نه دی کوم چې دی بیانوي. نورم داسې امام قرطبي ټولو محدثین او مفسرین او دې سوال نه جواب کړی دی. حافظ ابن تیمیه دارنګې امام نووي او قاضی عیاض رحمهم الله دې ټولو خلکو ته دې سوال جواب کړی دی. بل سوال زمونږ عمومي یو سوال دی، هغه هدى للمتقین باندې دی. هغه دا چې قرآن مجید خو بله ځای کې رستو فرمایي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قرآن مجید هدایت ته د ټولو خلقو دپاره، او دلته کې تاسو وایئ چې هدى للمتقین. نو متقین خو اخص الخواص دي کنه، یعنی خواص مسلمانان دي. په مسلمانانو کې زیات اخص اسوق دي متقین. دا هدایت هغې پورې خاص شخ. دا خو گویا کې هدى للناس پاتې نه شو، چې کله هدى للمتقین شو نو معنی بدله شو. ته دې اشکال نه د بچ کېدو طریقه دا ده چې مونږه هدایت مفهوم اول زده کړو. مونږ چې معنی باندې زور ورچو چې اهدنا الصراط المستقیم څه معنی ده دغلته کې، یا دلته کې د هدى للمتقین څه معنی ده. لفظي ترجمه باندې مونږ زور په دې وجه ورچو چې راجح معنی وکړی شي چې سوال پیدا نشي. یو د هدایت سٹارټنګ دی، لار خودل، و دا بیشک قرآن مجید هدى للناس لار هر چا باندې واضح کوي، لار هر چا ته ښکاره کوي. او یو دارا چې یو سړی خپل منزل مقصود ته برسی کو ونه رسی. نو قرآن خو عام خلقو ته یو هدایتو کو چې دی الله په دې راضي دی په دې ناراض دی، شرک داغه مبغوض دی، توحید داغه محبوب دی، اخلاق کریمه حسنه په دې الله رضا دی، په اخلاق رذیله باندې الله ناراض دی. لار ټولو ته ښودله. اوس څه خلک داسې دی چې هغې په دې لار روان شو او څه خلک په دې لار روان نشو. خو دا کم چې روان شل مقصود ته ورسېدل دغې ته مونږ متقین وایو. په دې کې پوه شوي دغه شان یو نظیر بل هم شته قرآن کې. قرآن مجید فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع. فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع. په دې سره حدیث یو ځای کې چې حدیث کې راځي چې مونځ له په ټایم باندې ځئ او چې کله بانګ وویلی شي نو جومات ته مه ځئ وانتم تسعون، په داسې حال کې چې تاسو تسعون. که ته په اول او په انتها پوه شوې نو په دې هم پوه شې. حدیث کې منع د دې نه ده چې په تګړ به نه ځئ، منډې به نه وایې. او د قرآن ترغیب دې ته دی چې تلوار کوئ. تلوار کول جدا خبره ده او منډه وهل جدا خبره ده. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة، کله چې د جمعې په ورځ باندې اذان وکړی شي نو فسعوا الی ذکر الله، تاسو په تلوار لړ شئ د الله یاداشت، منډه نه وایي، په تلوار لړ شئ. نو کله چې سړی تلوار کوي نو کله دی دوړ هم ولګوي که نه. نو حدیث کې د هغې دوړ نه منع راغلې ده. وانتم تسعون، جومات ته داسې مه راځئ چې کله تاسو منډې وهئ. منځ کې څه تعارض نشته. نو هدى للمتقین کې هم دغه خبره ده
چې د مقصد ته رسونکی دی د متقینو. د هدایت کم مراتب چې تاسو زده کړي دي په اهدنا الصراط المستقیم کې، کم چې زمونږ استادان د امام راغب رحمه الله حوالې سره لیکي، دا هغې حوالې سره چې دا جواب ته وکړي نو دا به ټیک شي. هغه دا چې یو لار ښودل دي، اراعة الطریق، نا قرآن مجید هدی للناس ته لار هر چاته ښیي. اوس په دې څوک روانېږي او څوک نه روانېږي، نو قرآن کې خدا تفصیل شته دی که نه چې ویهدي الیه من اناب، انابت په پکاري. نو چا کې چې انابت راشي نو قرآن مجید د هغې دپاره هدایت دی. مقصد دا دی چې هغې منزل مقصود ته ورسوي. د مشرکینو یا د منکرینو چې کوم حال دی نو هغه دا دی چې هغې قرآن مجید د وجې د هغې کفریات، د هغې شرکیات، د هغې بدۍ، د هغې د زړه ګندونه دا نور سوا کېږي. دا درې اعتراضات شو. څلورم اعتراض یؤمنون بالغیب نه یو استدلال دی. هغه اشارتاً مونږ ویلو رمضان والاس کې کتاب دی، دې ته وایي الذخائر لاهل البصائر، دا کتاب دی. مونږ به دې کتابونو باره کې څه نه ویل، خلک خفګان کوي چې دا خلک جی مړه شوی دی او داسې دي داسې دي. خبره دا ده چې کله یو نظریه موجود وي او غلط وي او قرآن کې هغې تحریف کوي، نو د یو مسلمان په حیثیت زموږ دا ذمہ داري ده چې مونږ هغه ښکاره کړو. تحریف کول زمونږ ذاتی دشمنی چا سره نشته. ډېر داسې کتابونه چې خلک دا وایي، نو موږ ورته وایي یا خو دغه کتابونو باندې پابندي ولګوئ، خبره به ختمه شي. خو دا کتاب د هغې په ژوند کې پښتو کې لیکلی، اوس دې اردو م راغلی ده، یا دومره تیز دی چې دې اوس اردو هم لیکلی ده. نو دې سره به څه کوي، جواب به نه کوي. خپل نوی نسل دې ته پرېږدي چې بېلارې شي. که دې کې هدایت وی نو والله بالله ثم الله موږ به دې خلاف نه کولی. خو دې کې هغه څیزونه دي چې هغه د شریعت سره متصادم دي. دې کې 26 صفحه کې د دې چا پورې جواب نه دی کړی. دې کې هغه څه دي چې هغه په جال حق و زحاق الباطل کې هم نشته. په مقیاس حنفیت کې هغه څه دي چې دې کې لیکلي دي. خدا چا کتل نه دې کتاب کې صرف 26 صفحه کې دی لیکي او علم غیب عام مسلمانانو ته معلومیږي د دې آیت نه چې پاول د سورۃ البقره کې ذکر دی یؤمنون بالغیب. ځکه چې یؤمنون مشتق د ایمان نه دی او ایمان عبارت دی د تصدیق نه، او تصدیق اعلیٰ درجه علم دی. نو معنی دا شوه چې یؤمنون بالغیب. دا دومره نر بچی دی چې دی په ایمان شرعي کې او په ایمان منطقي کې یا لغوي کې فرق نه کوي. په دې کې فرق نه کوي. د یو خپې یو سره اړه کړې ده، د بل سره بل ځای کې اړه کړې ده. او استدلال لا کوي دا بالکل عبارت ہے معنی دا شوه چې یعلمون بالغیب. دا عبارت دی دې کې ابي د پاسه کر راخل دا یعلمون بالغیب، یعنی مسلمانانو ته علم الغیب حاصل دی. او سوال لا اجازت علم الغیب حاصل لے دا ایمان پاتې شو. ایمان څه دوی؟ ایمان دا غیسیس تصدیق توی کم چې رسول راوړي وي، خواہ که انسان یې ویني او که نه ویني. اوس چې کله یو سړي ته علم د غیب حاصل شو، د څه غیب پاتې نه شو، د ایمان کوم ځای پاتې شو؟ او دې ما ګڼ جوابونه کړي. یو جواب دا چې تا ته خپله پته شته چې ته به جنت ته ځې که دوزخ ته وځې. یعنې یو سړي ته دا علم نه وي چې زه به جنت ته ځم یا به جهنم ته ځم، غیب علم ورته نه دی حاصل. نو دی څنګه دا وایي چې یؤمنون بالغیب هدی للمتقین، دا ہدایت تے د مومنانو دپاره متقین دپاره. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة، یعنی د علم بالغیب دا د متقی څه شی شو؟ وصف. او سوال لري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم متقی دی که نه دی؟ یقیناً هغه رأس الاتقیا دی.
او داغه باره کې قرآن مجید دو ځله فرمایلی دی ولا اعلم الغیبه، ولا اعلم الغیبه، سورۃ الانعام 50 آیت کې، سورۃ ہود 31 آیت کې. نو تا ته عذر راځي مخې ته ها چې دې څه کړی دی، انکساری کړی ده. انکساری کړی څه مطلب؟ قرآن دا چا کلام دی؟ قرآن دا الله کلام دی، دا د رسول الله کلام خو نه دی. که د هغه کلام وی نو تا به دا په انکساری باندې حمل کړی دی. نو بیا څه چې پکې پوهېږي نو هغه دا وایي چې نه جي حکم ورته دا چې ډېر څه ورته معلوم دي، خو ورته وایي چې نه پوهېږم. نو که دا مطلب وي نو بیا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه واقعات چې پای کې د علم الغیب نفي کېږي، مثلا د سید عائشہ هار په هغې باندې الزام لګېدل، هغه ټول د علم الغیب د عقیدې خلاف دی. سره به څه کوي؟ دا محض یو ګمراهي ده چې د قرآن مجید د دې ځای نه استدلال کوي. دا استدلال ټیک نه دی، دا غلط استدلال دی، نادرست استدلال دی. ورستو ومما رزقناهم ينفقون، ته دغه ځای نه خلک استدلال کوي په یو بل باطل باندې. هغې باطل ته ویلی شي څلوېښتی شومې او دا قسمه څیزونه. دا تفسیر دی د نعیم الدین خان مراد آبادي. دې ترجمه مولانا احمد رضا خان لیکلې ده او حاشیه چې کوم دی دا نعیم الدین مراد آبادي لیکلې ده. تاج کپنے دا چاپ کړی دی دا کتاب. دا به زموږ یو ساعت پس بیا پکارېږي. په دې کې د آیت کریمه د لاندې په 4 صفحه کې لیکي مسئلہ 11ویں فاتحہ تیجا 40واں وغیرہ بھی اس میں داخل ہے. یعنی مما رزقناهم ينفقون کې څلوېښتی او 11 نظر د پیرانی پیر رحمه الله. دا ټول فاتحہ کم چې د مړی په کور کې خوړی کېږي وہ سب صدقات نافلہ ہیں اور قرآن پاک و کلمہ شریف کا پڑھنا نیکی کے ساتھ اور نیکی ملا کر اجر و ثواب بڑھاتا ہے. تو کلمہ شریف ختم کئی خلق نو کمونگا دا کلمہ شریف ختم کو او پایوان سے شے ورکڑے شو نو دا نیکی ډېرې قطع نظر د دینا چې دا تسوې دا ځان له خبره ده. چونکې نوم یې اغستری د پیران پیر رحمه الله. دا هغه کتاب دی الغنیه لطالبی طریق الحق. عام خلک یې ته غنیه الطالبین وایي، دا ورته پاکستانیان وایي، نور خلک دې دا نوم نه اخلي. الغنیه لطالبی طریق الحق. او کمال دا چې دې خلقو دا کم چې د هغه د نوم 11 ورکوي هغې د په دې کتاب پابندي لګوله ده. الغنیه لطالبی طریق الحق باندې پنجاب کې پابندي ده. نواز شریف گورنمنٹ او دغه شهباز شریف گورنمنٹ دی به دې کتاب پابندي لګوله. ولې دې کې د هغې فرقې ټول تفصیلات لیکلي دي کم چې وایي چې صراط علی حق نمسکه. دا هغې ټولې فرقې به دې کې لیکلي، دا ټولې څومره فرقې دي او د هرې فرقې کم عقاید دي، کم اعمال دي او کم دلایل دي. دا کتلو کتاب دی. او زمونږ خلک ګوري نه، بس صرف د توحید څه بعد نقطې پکې وګوري، نور دې پرېږدي. نو دې کتاب عبارت درته پیش کوو، موږ له دې جواب پکار دی چې پیران پیر رحمه الله لیکلي دي فعل المؤمن اتباع السنت والجماعه. دا لومبی جلد دی صفحه 114-115 کې عبارت دی. مومن باندې لازم ده اتباع د سنت او د جماعت. خو نوم دی هاي ځای کړی دا ته اهل سنت والجماعت وایي که نه. اهل سنت والجماعت هم ځان ته وایي او جماعت حنفي هم ځان ته وایي. او دې چې بار لړ شي نور ملکونو ته نه کوم هلته هم ځان ته احناف هم وایي او اهل سنت والجماعت هم ځان ته وایي. کوي شرکي عمل.
خو دغه ځای وهابیانو لګي نو هغوی څه ووایي چې د پاکستان احناف مشرکان دي. نو له حدیثو ته دا نکته په لاس ورشي نو دوی وایي که دا ټول احناف مشرکان دي. خبره دغه نه ده. مونږ وکتله خلک دا مکي چې هلته کوم ناست دی مکي صاحب دا حنفي دی کلک حنفي دی ټول خلک یې ویني اجازت یې ولې ورکړی دا بحث کوه بیان کوه فرق کوي دا قسمه حرکتونه مه کوئ دا غلط دی. ټول احناف داسې نه دي. دا هغوی هغه کارونه کوي قبر پرستی کوي سجدې لګوي قبرونو ته عجیب عجیب حرکتونه کوي. نو دې وجې نه هغوی په دې مجبوره شي دلته کې دي په ځان راواړئ. هغوی دغه خلک یادوي دا نه یادوي دا کم چې داسې احناف دي چې هغه دلیل پېژني. دغه علماء سعودي علماء عربو دي به راتلل نه دیوبند ته څومره څومره اجلاسونو کې دي شرکتونه کړي دي. 100 کاله پس دي کوم معتمر شی او پهله عرب علما نه راغلي. دا پراپګانډې مه کوئ. اختلاف ځان له یو څیز دی فرعي اختلاف ځان له مسله ده لیکن هغوی دې خلقو ته مشرکان نه وي. دا زیاتی ډاکټر شمس الدین کړو چې خپل الماتوریدیه کې لیکلي چې دا علماء دیوبند ټول مشرکان دي او په هغې هغه دا لیکلي چې دا زما د ایم فل یا د پی ایچ ډي تیسیس دی. هغه څیز ما سره شته دی ما شیر کړم. د علوم دیوبند کې ټول تفصیل راغلی رساله کې علما لړل هلته کې وفد په شکل کې چې تاسو په دې څیز دله پی ایچ ډي ورکړی ده. نو د هغې لایبررۍ کې دا پی ایچ ډي مقاله وه هغې راوښکله ورته یې وښیه واقع کم ده یعنی کوم شی چې هلته پیش کړی نه جدا دی او کوم شی چې د پرنټ کړی دی دا جدا دی. په دې طریقه باندې چې خلک تصدیق نه کوي نه اهل حق دی او بل سره بیا مشت و ګریبان او دست و ګریبان یې دا روانې ده کړو. خپل تیسیس کې د دا نه یې لیکلي هغوی داسې قسم حرکتونه نه کوي بلکې په داسې مضمون هغوی چاله ډګري ورکوي نه. ټول تفصیلات دغه ځای په رسالو کې عکاظ رساله کې چاپ شو مدینه منوره یونیورسټي جنرل کې چاپ شو دارنګې د ام القرا یونیورسټي په رسالو کې چاپ شو. هغه ټول تفصیل سره د علوم دیوبند رساله کې راغلو. ما شیر کړم خلکو سره بیا څوک به بیا هم شیر کو شته دی موږ سره. هغوی دا حرکتونه نه کوي. دا دروغ وایي خلک دي ځان احناف وګڼي ثابت کړي ځان ته اهل سنت والجماعت هم وایي او کوي دا حرکتونه نه هغوی وایي دا ټول احناف به داسې دا نوم دی هائی جیک کړی دی. پیران پیر وی علی المؤمن اتباع السنت والجماع فسنت ما سنه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والجماعت متفق علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خلافت الائمۃ الاربعۃ الخلفاء الراشدین المہدیین. اہل سنت والجماعت چا ته وی سنت هغې کار ته وایي چې رسول الله وسلم کړی دی. جماعت څه ته وایي چې صحابه کرام د خلفای راشدین په عهد کې پای باندې متفق شوي دي هغې ته وایي سنت جماعت. اهل السنت والجماعه هغه خلک چې هغه اجماع د صحابه کرامو حجت ګڼي او هغه خلک چې هغه د سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع کوي. نو سوال دا چې د رسول الله وسلم بیبیانې وفات شوې د هغه په جنو کې نه دي وفات شوې لوڼه وفات شوي دي که نه دي وفات شوي څلوېښتې یې کړې وه فاتحه یې کړې وه. صحابه کرام بې شمېره وفات شوي دي شهیدان شوي دي مړه شوي دي. آیا چا صحابي یا د هغه بیبي یا د هغه لور یا بل دا حرکتونه کړي چې کله یې نه دي کړي نو دې ته د اهل سنت والجماعت عمل نه وایي. پکار دا چې سړی د خپل عمل لپاره دلیل پیش کړي. د قرآن چې څه وایي نه هغه دغه نه دی. قرآن دا وایي چې بعضې د هغې نه چې موږ دوی له ورکړي دي خرچ کوي. د خیرات د مړي پسې وکړی شي دا هېڅوک نه وایي چې مړي پسې خیرات مه کوه. مړي پسې د خیرات وکړی شي لیکن شرعي اصولو مطابق. که هغه سړی دعوت ورکوي که هغه خوراک ورکوي که هغه نقد پیسې ورکوي هغې خپل تفصیلات دي کتابونو لیکلي. نو بار کې د مما رزقناهم ينفقون نه
دا استدلال کول چې په دې کې څلوېښتي هم داخل ده دا استدلال دا چوری بھی اور سینہ زوری بھی قرآن کې داسې نشته قرآن خدا ته عام خیرات ضابطه خود لا او د عام خیرات ضابطه دا چې قرآن کې سنت کې د صحابه کرام عمل کې ثابت دي کوم شی چې هلته نه ثابت هغې ته دین نشي ویلی بل استدلال دی د وبالآخرة هم یوقنون نخ قرآن تاسو ډېر ځله ویلي د الله په فضل لیکن دا کم سيزونه چې مونږ اجاګر کوو نو دا ډېر کم خلک دی نه واقف دي عوامو کې دې سيزونو ضرورت دی لکه یو د قرآن نه استدلال کوي ورته چې استدلال کوي نو تعالی مسلح کېدل پکار دی په دې چې دا استدلال چا کړی دی کم ځای کړی دی د پرویز کتاب دی سلیم کے نام خطوط د هغې دویم جلد کې 124 صفحه کې دا لیکلی دي چې قرآن چې کم دی مونږ ته وایي ماضی کی طرف نگاہ رکھنے کی بجائے ہمیشہ مستقبل کو سامنے رکھنے کی تاکید کرتا ہے قرآن سے وایي بالآخرة هم یوقنون دې سے وایي دی وایي ماضی ته ونه ګورو مستقبل ته وګورو د سبا ورځې دپاره به څه کوو کوشش هسې یو خبرې پرون به مونږ ډېرو خلکو کوشش کړي چې یاره سبا دې ما ته دومره شی میلو شي نن به ډېرو ملګرو ته میلو شوي وي که نه رزق به میلو شي پیسې به میلو شي نو مونږ د سبا لپاره کوشش کوو که نه پرېښیم دغه کوشش د وخت لپاره موقوف کول پکارو شکر وباسل پکارو د الله چې ربه پرون د کوم څیز دپاره مونږ محنت کوو د هغه زمونږ په لاس راغی زه 2 څلور ورځې خو به آرام وکړو د شکر جذبه زمونږ کمه شوه پرون چې زمونږ کم حرص د دنیا د جمع کولو نن هغه د پرون مقابله کې ډېر دی او سبا به د نن مقابله کې ډېر وي نو دا وه دا رحمدین استاد خبره ده بس کوم ځای کې پیسې وي رحمدین به ورپسې شلېدلی وی پیسې وي که نه دا به هغه ګپ لګو نو دا به بلکل هغه شی شو دا پالیسي پرېږدی په دې خبره ځان پویول پکاري چې دې مقصد سره دلته کې اصل دا چې دا خلک د آخرت چې کوم مفهوم قرآن و سنت بیان کړی دی د هغې نه خلک اړوي ځکه قرآن او حدیث چې څه ویلي چې آخرت کې به داسې جزا وي داسې سزا وي داسې اور وي داسې جنت وي داسې جهنم وي داسې وي داسې وي داسې وي دې د هغې نه منکر دي او دا مسله په سر سید احمد خان کې هم ده دا دواړه خلک آخرت په دغه مفهوم کې نه ګڼي کوم چې مسلمانان ګڼي د دې وجه نه دی په ځای د دې چې هغه اصطلاحي لفظ وي د هغې لپاره دغه مفهوم ویلی دی چې مستقبل باندې نو دې کې نورې خبرې ضرورت شته دی ته دا وایه چې دا یو ځای مونږ لیکلی دی بالآخرة هم یوقنون د دې نه علاوه نور هم قرآن مجید کې 18 مواضعو کې آخرت او د یقین ذکر دی او زمونږ دعوه دا او ایمان زمونږ دا دی چې په دې کې هغه آخرت ته د کم چې مسلمانان معتقد دي که تا سره دې خلاف څه دلیل نه دلیل پیش کړه 18 مقاماتو کې قرآن مجید آخرت یقین یا آخرت په مقابل د دنیا کې چې وایي د هغې نه مراد هغه عالم دی کوم ته چې به انسانان د مرګ نه رستو د حساب کتاب د پاره ځي هغې نه رستو به هغې ته جهنت یا جهنم ملاویږي الآخرت کې قرآن مجید کې دغه مطلب دی د دې خلقو استدلال د دې نه هم دی چې سبانه روز د پاره تیارې پکار دی سبانه روز د پاره تیارې پکار دی مستقبل سوال لاره چې دا سبانه روز دا ټول عمرې قرآن مجید کې تصریح نشته دې خبرې چې وان الاخرة لهي الحيوان وان الاخرة لهي الحيوان دا غي د وینا مطابق دانن چې زمون کوم روز دا د پرون په مقابله کې آخرت ده او سبب د نه روز په مقابله کې صحیح آخرت نو اوس سوال لای چې دانن کوم روز تیریږي اتوې دا د پرون د پار آخرت ده خدا همیشه ده دا همیشه نه دا د آخرت د انکار یو انوکا طریقه ده چې آخرت زمانم نه هر راتلون کې روز هغه ته آخرت ویل
هر راتلونکې ورځ هغې ته آخرت ویلی دي نو دا درست نه ده ولې د قرآن تصریح دا چې وان الآخرة لهی الحیوان هغه الآخرت چې د هغې تذکره مونږ کوو هغه به همیشه وي بل استدلال هغه د علامه زمخشري دی د ختم الله علی قلوبهم نه زمخشري خو تاسو لوستی به نه ما ډېر لوستی دی الحمدلله او کم ځای کې چې دی ټوپونه وایي راوایي که نه هلته پته یې ولګي چې دا څومره لوی عالم دی بیچاره ضال مدل شي عجیبه خبرې وکړي ختم الله علی قلوبهم څه معنی ده مهر لګولی دی الله د دې په زړونو باندې ښکاره معنی ده هر امي هر عالم هر جاهل هر فاضل به دې دغه معنی کوي دې د دې دا معنی نه کوي ولې دا خو اصل کې د هغه نه قوتونه سلب کول دي الله په چا ظلم نه کوي الله چې کوم دی داسې غلط کار نه کوي داسې د غلطه کار نه کوي دا نسبت کول الله ته څه دي دا غلط دي دا خپل الفاظ وګوره دا تفسیر کشاف دی جلد اول صفحہ نمبر 51-52 فَإِنْ قُلْتَ فَلِمَا أَسْنَدَ الْخَتْمُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى کہ یو سړی دا وایي چې ختم الله د دې نسبت الله ته وکړو وَإِسْنَادُهُ إِلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ قبول الحق والتوسل إليه بتركه وهو قبيح والله تعالى عن فعل القبيح علوا كبيرا توی چې الله ولا وسله بند کو چې الله ولا زړه بند کړو مطلب څه شو دا الله یو قبیح کار وکړو اول هغه سوال مولد کړی دلته کې دا ځای مونږ وینو تاسو ته ما څه ویلو دا نتیجه ده سبب نه ده دا نتیجه ده سبب نه دی خلکو دا سبب ګڼل دی تاسو به لوی خلک دی لوی خلک دی لیکن دا عجیبه غلطه شکار شي دا بابا دی یعنی امام زمخشری ډېر لوی بابا دی د علم ادب فصاحت بلاغت معنی بابا دی لیکن سو کی سړی په دې چې په توحید نه پوهېږي په توحید نه پوهېږي توحید دا دي چې په صفاتو د الله کې تعویل کوي په دې وجه کوي چې دې په نیز باندې په دې کې د الله تشابه راځي د مخلوق سره حالای چې قرآن کله دغه مسله بیانوي نو هلته څه وایي ورسره لیس کمثله شیء ورپسې الله سمیع او بصیر هم دی یعنی سمع او بصر هم لري لیکن لیس کمثله شیء تشبیه د کمعقل سړي ذهن به تشبیه طرف ته ځي قرآن چې کم ځای کې د الله تشبیه نه انکار کوي نو هلته کې فوري دا وایي چې الله سمیع او بصیر هم دی او دا دې دپاره کوي چې د انسان ذهن اخوالړ نه شي ځکه په خالق او مخلوق کې به فرق کو الله رب العزت داسې نه دی نو دی وایي چې چونکې دا کار قبیح دی والله یتعالی عن فعل القبیح علوا کبیرا الله د قبیح د کارونو نه هغه ډېر پورته دی هغه داسې کارونه نه کوي بیا ګڼ توجیحات دی کې 15 توجیحات کوي آخر کې لیکي فالشیطان هو الخاتم فی الحقیقة او الکافر فالشیطان هو الخاتم فی الحقیقة 53 صفحه کې لیکي او الکافر قرآن وی ختم الله علی قلوبهم دی چې نه دي حقیقي ختم چا کړی دی شیطان کړی دی الله سره بل فاعلم تسلیم کا کله چې سړی قرآن مجید ته د اسلاف و چشمه نه لګي که نه او د خپل عقل چشمه لګي دا قسم حرکتونه کوي دا علمي لحاظ سره دومره لوی سړی دی چې د انسان د قد ته ګوري که نه دومره دنګ دی ټوپی دی غورځېږي خو دلته په یو وړه مسله هم نه پوهېږي چې ما خو خالق سره بل خاتم تسلیم کو الله سره ما بلم تسلیم کو هغه هم څوک شیطان علیه اللعنه فالشیطان هو الخاتم فی الحقیقة او الکافر الا ان الله سبحانه لما كان هو الذي اقدره ومكنه اسند الیه الختم چونکہ اللہ غلط توفیق ورکړی دی د گمراه کولو نو ځکه اسناد الله ځان ته کړی دی هغه ته نه کړی
دا د امام زمخشري عبارت دی. څومره ګمراه کن عبارت دی. تاسو د قرآن ویلی یو شل له هو دی ویلی او تا دا سوال اورېدلی درسونو کې حاله زموږ متقدمین او مفسرین یې جوابونه کړي. زه چې کوم جوابونه ښیم ډېر جوابونه یې دې جملو خو بنیادي جواب په دې کې امام قرطبي کړی دی. هغې نه وروسته بل جواب حافظ ابن کثیر کړی دی. انشاءالله دغه دواړه جوابونه به واورو. امام قرطبی رحمه الله الجامع لاحکام القرآن جلد اول صفحہ نمبر 233. بل طبع الله علیها بکفرهم سره بس گئی دي چې دلته کې نسبتونه الله ته گئی. وارکیف امام قرطبی رحمه الله دلته کې لیکلي دي چې فالختم علی القلوب اذن عبارت شور کړل. بیا وروسته وایي ولأن الأمة مجتمعة على أن الله قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازات لكفرهم. امت په دې مجتمع ده، اجماع امت ته ده چې الله په دې آیتونو کې خپل ځان ته موصوف کړی دی په ختم او په طبع علی قلوب الکافرین. ولې دا بدله ورکوي کافرانو لا د هغوی د عمل. کما قال تعالی بل طبع الله علیها بکفرهم سورة النساء آیت 155. واجمعت الامة على ان الطبع والختم على قلوبهم من جهة النبی علیہ السلام والملائکۃ والمؤمنین ممتنع. امت په دې هم جمع دی چې دا ختم القلوب نه ملائکو کړی دی او نه پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی او نه مؤمنانو کړی دی، بلکې دا چا کړی دی؟ دا الله کړی دی. دغه شانت عبارت حافظ ابن کثیر رحمه الله هم لیکل دی. ابن کثیر رحمه الله د آیت لاندې لیکي وقد اطنب الزمخشری فی تقریر ما رده ابن جریر ها هنا. ابن جریر د دې قسمه خبره تردید کړل دی. نو زمخشری د هغې خبرې کې ډېرې اوږدې خبرې کړې دي او د هغې د ثابتولو کوشش یې کړی دی کوم چې ابن جریر رد کوي. وتأول الآیه من 5 اوجه او هغه د آیت 15 تفسیر کړی دی. وکلها ضعیفة جدا او دا هر یو تفسیر ډېر زیات کمزور دی. وما جرأه على ذلك الا اعتزاله. دکې دا جرأت د اعتزال پیدا کړی دی. معتزلی العقیده دی ځکه جری شوی دی په دې خبره باندې. لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبیح عنده يتعالى الله عنه في اعتقاده. ځکه چې دی وایي چې بالفرض مونږ د ختم د قلب نسبت الله ته وکړو نو دا خو به الله ته دې نسبت مناسب نه وي، ډېر قباحت دی په دې کې. ولو فهما قوله تعالی کدی دا الله په دې آیت پوه شوی چې فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. او دارنګې په دې خبره چې ونقلب افئدتهم وابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مره ونظرهم فی طغیانهم یعمهون. دا فلما زاغوا دا آیت کریمه د سورۃ الصف ده 5 او دا بل آیت د سورۃ الانعام ده 110. کدی په دې دوه آیتونو دې پوه شوی لما قال ذلک دا به نه ویل من الآیات الدالة علی انه تعالی انما ختم علی قلوبهم. مہر الله لګول دی لیکن د اعمالو په نتیجه کې لګول دی نو ځکه په دې کې څه قباحت نشته. کافرانو له الله سزا ورکوي که نه ورکوي؟ ورکوي. نو سزا ورکول الله ته بیا مناسب دی کې قباحت نشته. او عجیبه د خپل ځانه د مدح او بدۍ ګورې. مدح او بدۍ
دا هغه کم چې الله خپل ځان له خپل خودلی د انسان دا شان نه دی چې د الله د پاره د ځان نه شي جوړږي. الله خپل صفات، خپل ذات، خپل کارونه، خپل قدرتونه پای پويږي، انسان پاغې نه پويږي. بیا د امام قرطبي قول نقل کړی دی چې واجمعت الامه علی ان الله عز وجل قد وصف نفسه الاخری اخره پورې بیا کړی دی. دا سو آیتونه تاسو ویل استدلالات وسوي یو شپږو شو. یو استدلال له ومن الناس من یقول نخ هغه مالته ویلو او بار کې دلته کې هغه عبارت مو ګوره اشاره به یو کو نو مخکې ولول شو ان شاء الله. ومن الناس من یقول د دې لاندې تفسیر نعیم الدین مراد آبادی کی صفحہ 5 کی لگی کہ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو بشر کہنے میں اس کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے. چې کله موږ چاته بشر وایو کنه انسان نو دې مطلب دا دی چې موږ داغه کمالات نه منو او داغه فضائل هم نه منو. اس لیے قرآن مجید میں جا بجا انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا ہے. قرآن مجید کے ځای په دی آئے خلق ته کافر ویلی دی چې هغې به انبیاء ته بشر وایي. کته ورته دلیل پیش کا دلیل بنائی سو ابیاوی اور در حقیقت انبیاء کی شان میں ایسا لفظ ادب سے دور اور کفار کا دستور ہے. انبیاء ته بشر ویل دا د ادب نه ډېره لرې خبره ده او دا د کافرانو طریقه ده. نورې جګړې نه کوو په دې باندې. خو قرآن مجید رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بشر ویلی دي که نه دی ویلي؟ قل انما انا بشر مثلکم. دا دی چې کومه خبره کوي چې کفار کا دستور ہے گا سورۃ التغابن کی غالباً دی لیکلی دی واضح ګورم الله دې ما ترایت کی خو دې نسخه کې چې کوم عبارت ته ناغه عبارت او دا چې نوې نسخو کې نشته ده. بار کے صفحہ 324 کے صفحہ 324 سورۃ ہود کے آیت نمبر 27 فقال ملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا. اویل هغې ډلې د کافرانو د هغه د قوم نه مونږ خو تا نه وینو مگر بشر زمونږ غوندې. دې آیت باندې لیکي اس گمراہی میں بہت سی امتیں مبتلا ہو کر اسلام سے محروم رہیں. قرآن پاک میں جا بجا ان کے تذکرے ہیں. اس امت میں بھی بہت سے بد نصیب سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے اور قرآن و حدیث کے منکر ہیں. خپل ځان ته کافر ویلي اور داسې چې دا عبارت اوس په کې بدل کړی دا تاج کې خپل لومبۍ ایډیشن د دویم لکه کومه خبره چې د سورۃ البقره کې گئی بالکل د هغې خلاف کوي دلته کې چې قرآن مجید کې آئے خلقو ته کافر ویلی دي چې هغې د انبیاء کرام د بشریت نه انکار کوي. نو بشریت نه تاسو خپله منکر یا نو په دې غالباً د بحث ضرورت نشته دی ځکه دا ما مسله واضح کړې وه. نور او بشر مسله موږ پوره واضح کړې وه او دې سلسله کې غالباً آخري چې کوم استدلال دی د زمونږ د تمهید سره متعلق ما تفصیلاً لیکلی دي انشاءاللہ الله وسایل پیدا کړل دا وزر صاحب شي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. بعض خلکو قسم خوړلی که نه د دې خبرې چې زه به د هر چا هرې خبرې ته غلطه وایم او خامخا یو داسې خبره به کوم چې هغه زما تفرد وګڼلی شي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. دې قیل فاعل څوک دی او کله چې دې ته وویلی شي چې ایمان راوړی لکه چې نورو خلکو ایمان راوړی دی نو دا به ورته چا ویل
دا سر سید احمد خان نه تپوسو کړه تا ته به وښیي هغه تفسیر دی تفسیر القرآن صفحه دې کې 2 قسمه صفحې دي یو هغه صفحه ده کوم چې دی پاول کې لیکلې ده بره او یو هغه ده کوم چې ذیل کې لیکلې ده نو ذیلي صفحه دی 87 ده او بره صفحه 26 ده ذیلي ولې 87 ده د مخکې د اصول لیکلي دي نو چې کوم د اصول ختم شي نو هغې نه وروسته ذیلي صفحات دی مسلسل چلی او دا کومې چې بره دي نو دا د صورت د تفسیر صفحې دي مبارک افضل خو معلوم دی هم دغه آیت لاندې وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ان آیتوں میں اس گفتگو کی کا اشارہ ہے جو منافق اور کافر آپس میں کرتے تھے کافران کم سے ہو مدینہ کیوں اور منافقان په مکه کیوں دادا سے خلق دی چې غریبانان د قرآن د شد بود نه خبر نه دی د قرآن تفسیر لیکي کفار او مشرکین مدینہ منوره کې وو نه او منافقین په مکه کې وو نه دا دواړه صاحب یو ځای کړي دي چې ان آیتوں میں اس گفتگو کا اشارہ ہے جو منافق اور کافر آپس میں کرتے تھے یعنی کافر سمجھتے تھے کہ منافقوں کا اس طرح ظاہر میں اپنے تئیں مانے اپنے آپ کو مسلمان جتانا فساد ڈالنا ہے تو وہ ان سے کہتے تھے کہ تم فساد مت ڈالو مطلب کافرانو خیال لاو چې دا منافقان ځان ته مسلمانان وایي که نه نو دا دیګندې ښه کار نه کوي هغوی ته به ویل دا مه کوئ تو ان سے کہتے تھے کہ تم فساد مت ڈالو اور اپنے تئیں مسلمان مت چتلاؤ جس طرح اور لوگ سچ مچ مسلمان ہو گئے ہیں تم بھی ہو جاؤ تو دے الفاظ نه فهمیږي دا چې په مکه مکرمه کې منافقین موجود وو او دا دم فهمیږي چې په مدینه منوره کې کفار او مشرکین هم موجود وو دا دواړه خبرې غلطې دي جواب که تاسو ګورئ اردو کتابونو کې د دې آیت کریمه لاندې تفسیر حقانی بیا وګورئ عربي هغه چې کوم ځای لیکي نه کتاب ما سره لاس کړی د امام رازی رحمه الله کتاب التفسیر الکبیر دې دا لیکي صفحه 306 دا کوم چې لوی لس جلدی کتاب دی چا سره کا نری نه پایږي جلدو صفحه 66 کې دې کتاب خصوصیت دا چې دې پر هامش کې د زړو کتابونو حواله لیکلي بریکټ کې لیکلي ته دې ځای کې دا 266 لیکل دی دې مطلب دا چې زوړ کتاب چا سره ای نو دا هغه 66 صفحه د دې نه بیا هغه 67 شروع کیږي هغه ته بریکټ لیکل دی دې کتابونو کې دا فائدہ نو کا زوړی دیش جلدې نه هغه کې دویم جلد کې 66 صفحه وي او کدا لس جلدې نو دې کې 306 صفحه المسألة الأولى فمنهم من قال ذلك القائل هو الله تعالى اذا قيل لهم قائل سوک دے نو سوک وی چې الله مراد ده تعویلات خی دا ده سوک وی چې الله ویل ومنهم من قال هو الرسول سوک رسول الله مراد ده کاغه ورته وجدا سم کوي ومنهم من قال بعض المؤمنين بعض پکې دا وی چې نه بعض مؤمنانو دا سی ویلي وكل ذلك محتمل تفصیل اثر ټول احتمال خوشتا ولا يجوز ان يكون القائل بذلك من لا يختص بالدين والنصيحه خدای مفسرین په جبه کې دا جایز نه دي چې دې قائل دا غسوکی چې هغه خیر لټون کې هم نه یو دیندار هم نه چې کله مونږ دا وایو چې دا کافرانو با منافقانو ته ویل چې فساد مکوي نو مفسرینو د قول څه مطلب دی دا د تفسیر د سره غلط دی هغې وجه دا چې دا خیر خو هغه څوک لټولی شي چې په خپله صحیح دیندار وي مسلمان وي او دا خیر هغه څوک لټولی شي دا نصیحت چې مؤمن وي نصیحت پکې نو چې یو بني آدم نه خیر پیژني او نه هغه بني آدم مؤمن دی هغه څنګه دا ویلی شي چې آمنو لا تفسدوا فی الارض ولا يجوز ان يكون القائل بذلك من لا يختص بالدين والنصيحه وين كان الاقرب هو ان القائل لهم ذلك من شافهم بذلك نو بار کې دا کما حصہ چې مونږ ویلې وا د سورۃ البقره تمهید په تور نو پای کې غټ اعتراضات یا استدلالات چې دا غو تذکرہ وکړه
انشاءالله بل درس نه بیا مونږ لومبنی باب یا ایها الناس اعبدونا شروع کوو. دا ټایمنګ هم زما په خیال سمول پکار دی ځکه